إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت هدية تفرحون ارجع إليهم فلنأتين بجنود لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأسودتها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا تدخل الصالح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم قومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها تراب وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا ونحن آباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم العذر الذي تستعجل في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم ما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا له داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة النمل مکی صورت نزول کے اتصل و اختم پس دا سورہ شعران نازل شوه دے سنچ ترتیب مصحفی کی ویشتم نمبر دے پس سورہ شعران ربط و تعلق دی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہ باند دے یو دا چمکی صورت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ساحر ویلے ہو نو دی صورت کی وی یوازی اغتنا داغاغ موجزوتی ام سحر والی ہو اشارہ دیتا چاچ دا حق خبر اکڑی دا نو داغ پر ذاتی ام الزام لگو لے دا غپا غکار دا غپا وینایو ملزام لگو لے یا مخی صورت کی ترغیب للقرآن و ختم اکپاغی باندے اور دی صورت کے اول کے ترغیب للقرآن و دیو اجنا اور بسیراڑو چه ترغیبات قرآن کریم تا یوزائشی یا مخی صورت کی یو قسم نفذ شرک و نفذ شرک فی الدعاء او دی صورت کی دبل قسم نفع و نفع شرک فی العلم دیو جنا اور بسیر آڑو چه شرک فی الدعاء و شرک فی العلم دوارا یو دائرت شی یا مخی صورت کے آخر کے ویلیو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ نو دی صورت کے داغی انجام خی ددی وجنا ورپسی راڑو امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتون بتقریر دا غمیگی باندے آمیگے نمل چاکم تقریر و بیان کرے و نوابدی صورت کے ذکر گئی او بلکی نشتا
دارنگی دا صورت ممتاز دے پواقید بلقیس قولها یہ صورت کی ذکر دا بل صورت کی نشتا نشو چدا مار دے اگدا زماغان سادا دے دوار واقعات خلاصر علی رستو عالم الغیب دی او اللہ او بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتا دو آخی بدی چه سلامتیا ورکون کے یو اللہ دے او بدی باندی دو واقعات ذکر کئی یو واقعات حضرت صالح علیہ السلام او دویم واقعات لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام لا بچاو ماں ورک او لوط علیہ السلام لا بچاو ماں ورک دوار واقعو خلاصا یو کم شپیتم آیات کرالی روالی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ سلامتی ورکون کے سلامتی آدی پا بندگان دا اللہ چاچون شوی دی نظر دو آخر خلاصے اول رواغستا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ او داغا نور دو آخر خلاصہ اگا پینزش پیتم آیات کی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله پغیر باندې براوخ کته بيدا الله نه بل څوک نه پويږي نو سورت خلاصہ سورت کې دو مسالې یوم صلا عالم الغیب دی او الله او بدی واقع د موسی علیہ السلام وګوره موسی خبر نشد امسا او دیم واقع د سلیمان وګوره خبر نشد مملکت بلقیس خلاصه 15 بیتمات کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او دیم مسئلہ سلامتی او بچاو ورکون کې او بدی دو واقع وګورا هر صالح لا بچاو الله ورکو هر دلوت لا سلامتی الله ورکا خلاصہ یو کم شپیتمات کې قل الحمد لله اول کی ترغیب ورکئی قرآن کریم تا تواسین اللہ پوئی بمانا دی حروفو دا آیاتنا دا قرآن دیو کتاب واضح دا توزیر دا پارد مومنانو آغا کسان دی مومنان چپا بندی کئی دا موزر ورگئی پاکی سڑلا او دای پا آخرت باندی یقین کئیو یقینا کسان چغی نمانی قیامت نخی سکڑی مندی تا ددی عملنا نو دی حیران و پریشان غلط عمل اغوى تفخکاری او پانی باندی حکمت والا پو ذات ما چویلیو دیلرا فلما جاہانو کلا چراغ دیتنو واز ورطاو گریشو انکے واپس نشو یا موسیٰ نوی منگا موسیٰ علیہ السلام میارے گا زجیمانی علیگی ما سر لے گلی شوی نم کانو قومن فاسقین دادی قوم فاسقان تیس آیات 15 سورہ عراف کے ذکر ہوئے سورہ عراف آیت 15 معجزے انتے ذکر دی شفاگم معجزہ عصا چداغین خامار جوڑ دے وما معجزہ ید بیضا او اتم معجزہ شپاگم معجزہ دا ہمسان خامار جوڑے دل وما معجزہ چلاس بے ترخ کی ورکر اور جائنا دا تورو کپڑو ورتو دا برجای سر ندے ناس اپل شوائے
کړه چنګه چنګه کې بل سره خبرې هم کېو او نهمه معجزه چې دریا کله چرالو دایتا زمونږ دلایل ښکارانو وی دای د جادو ښکارا مخکې صورت کې موسی علیہ السلام ته ویلو جادوګر دی او دلته هغه معجزو ته جادو وی وجادو بها انکار وکړي په دې دلایلو باندې واستغنتان وسمو حال دا چې یقین کړو په دې باندې شړونو دایو دا کفر جهود دی چې خیر معنی چې حق دی خو بیا انکار کو واستغنتان وسمو یقین کړو په دې باندې شړونو دایو انکار یو کا ظلم او علوات وجد ظلم او ځان غټ ګڼلو نه نو ګورا سرنګ شان جام د مفسدینو ولقد آتینا داود و سلیمان علما دوی مواقعات هر سلیمان ورا سلیمان علیہ السلام د مملکت بلقیس نه خبر نو مرغای و تعالی والو اله پتا سرا ورګړو موږ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ته پوا ویلو دې دوړو هم دې الله ذات لا چې ورګړیو موږ په ډیرو باندې د بنیانو مومنانو نه میراث سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نه نبوت د علم وقال یا ایها الناس حضرت سلیمان علیہ السلام خلقو خودل شیدا ماتا جبد مارغانو راگل شید ماتا من کل شید هر ضروری سامان تیتا وی کلی عرفی دانا چم تخت بلقیس ورکڑی شویو ضروری سامان انا آذا لہو الفضل المبین یاکنن داد غروال اخکارا او جمع کریش سلیمان علیہ السلام تا اللہ کرد دا پیریانو بندگانو مارغانو نا نو دا عیسیٰ پسب باندی کریشو تردے پورے چکلا رالل پکند دا میگیانو خور رائستا دا غی پا غلار باندی رالل نو میگیانو خور رائستا دا سلیمان علیہ السلام فوج را روان دے قالت نملت نویمیگی نورتا یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم وامیگیانو دن نشی سلوستاسو تا لا احتمنکم سلیمان و جنودو دلن کتا سلیمان علیہ السلام و داغل اخکر او دایبن پویگی نو دا میگی سنگا پوش زکر میگه پوٹه و نگشه ده او چه ده ناستی او مخی ته یو شگا پرتای نوم ده تا پلا سنخکاری نو میگی تا سنگا سلیمان علیہ السلام دا ده فوج پتاو لگه دا زکا چه هر شیل اللہ یو قوت یو طاقت جدا ورکڑی چال خاندانو لجدا ورکڑی دار چا خپل عادتي خپل خوی په خاندانونو کې جدا جدا خوونه خاندانونو دغه ځان له عادتونه یې لکه په خپل کلی کې وګوره د یو محلي والا یو عادتي د بل خاندان والا د بل محلي والا بل عادتي د بل خاندان هغه بل عادتي دار چا خپل عادتي نو دغه سي زناورو کې ومه پسپو کې ومه د بولټر عادتي خلا چول د تازي عادتي ښکار کول د کوټه عادت یې سه غم غم کول نور د سنې دا یو خپل عادتونه دغه سي انسانانو کې دار چا خپل عادتونه خپل خوې نه میګه پسپو کے بازی سپی لکا لبردار تو دا آگا کہ اللہ دا قوت چوئی دا قوت شامتیزی نو آغا دا 48 کلومیٹر آنا بوئی راکاگی
چې 13 کیلومتره ته تل لري نو هغه ستا په بوی باندې پوهېږي چې هغه را روان دی دغسې میږي له الله قوت شامه ورکړی ډېر تیز د پوزې طاقت او د میږي دومره تیز طاقت دی چې دی که تا هر څه پټ چېرته ایښي نو دی به معلومه یې دی به رواني ورپسې او بیا دومره تیز بوی دی چې یو پکې ملاړ شي نو بل هم په حقه لاره ځي او داسې نیغ ځي چې بل راځي نو دا مخ یو بل سره لګي نو یو بل سره ولګي نو بیا یو بل له لار ورکي میږی دا قوت شامه تیز دی نو په قوت شامه باندې او دی وجه هغه هوښیار هم دی قوت شامه تیزی هغه هوښیار وي او قوت شامه تیز دی ډېر زیات همتي هم دی هر شی د خپل وزن مطابق سامان وړي خر د خپل وزن مطابق اس د خپل اوښ د خپل یو میږی چې د خپل وزن نه زیات شی وړي دی به د خپل وزن نه زیات شی به په مخه کړی یا روان به یې راکاږي به ځان پسې اتفاق او اتحاد ډېر دی ته د سوړي سره ودرېږه نو په داسې ځای به دې چیز ګرونه وي هم نه شي اتفاق یې داسې دی تا پرېږدي هم نه په خیره او نو میږي کې دا کمال د قوت شامه تیز دی په قوت شامه معلوم که چې سلیمان علیہ السلام داغه فوج را روان دی او ګوره د میږي من فقه الرجل ان يقل كلامه سړی د هوښیارتیا نه دا ده چې دی لنډه خبره کوي مختصره خبره کوي کمعقل سړی خبره اوږدوي او هوښیار سړی هغه لنډه خبره کوي داسې میږي ته وګوره په دې تقریر کې هغه کمال کوي هغه وایي یا ایها النمل ادخلوا یا حرف ندا ایو او ها تنبیه راړه او منادای ذکر کړه او تاسو تمام خبره واورئ قوم ځان ته متوجه کو او خيار سره چې خبره کوي هغه ول ځان ته خلق متوجي قمقل چې هغه سورت یاسین پخې کچاوه ته وږي کنه دی اړني او بیا وته اندر کوي ادخلوا مساکنکم بیا وجه وای چې اندر میولو ک لا احتمنکم سليمان و جنودو او بیا دا غید طرف نه جواب هم کوي چې اسنه سو کوئی چې سليمان عليه السلام زیاته کوي جواب کوي وهم لا يشعرون امام رازی په دې ځای لیکي چې میګم د دې قائل دي چې انبیا معصوم دي دغه وهم لا يشعرون ای بس تاسو په دلیدو پوهه نه میګي سره د قوم غم دی چې زما قوم دل نشي نو خپل قوم بچ گئی ازدیا یو میګي له بسوم لیان جوړ شي ډیر کنه ومولا سره غم د خپل قوم نشته چې زما قوم بشرګ او بدعت کې اخته دي زو ته حق واما نه د خپل ځان سره بس کار دی د قوم سره هیڅ غم نشته د قوم غم ور سره نشته حتی اذا اتولا واد النمل تر دې پورې چې کلا رال پاکند د میږي باندې قالت نملتون وی میږي یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم و میږیانو دنه شي سلوتا دل لگی تاسو لا سلیمان علیہ السلام اللہ کرداغ وهم لا شعرون او غیبن پوئی ستاسو دلیدو باندے فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیہ السلام چی داغ خبر واوری دا میگی تیوی ما نسو گوارا میگی و تاوی تا نسو گوارم تا پخولا محتاجی عجزی بندائی سلیمان علیہ السلام وردوی خیر سمورانو غوارا پیغمبر ما بادشاہ ما میگیوی مالا دو کارو کا زیدنی رزقی و آجلی یو مالا رزق زیاد کا داغینا چه مالا رب مقرر کرده
ادویم مال جوان زیاد کداغی نا چه مال رب مقرر کرده سلیمان علیہ السلام مخندل ویدا خود دوال زما اختیار کی نشتے ویچه دا نشتے نور دتانا سو قوارم او دے طول عمره مای بکی خلا محتاج آو یو تصیب سیبا بل تصیب سیبا دا یو چاپلوسی دا بل چاپلوسی ند اللہ رزق زیادو لشی و ند اللہ جوان زیادو لشی فتبسم ضاحکا من قولها پخندا شخندی دون که دوینا دی میگینا اگر تبسم ضاحکا تبسم دی توی چگا خونخ کارشی او دخلین آواز اونزی لگا پختو گوئی وی زما پی حسی نم بدنام دے او پا تبسم کی خندا بل سرکوی نو تبسم غاخونی اخکارشی او آواز دخلین نموزی او زیک دی توی چه دخلین آواز موزی او خاندی نو تا خندا وایو نو دوار ذکر کرل مطلب دا اولنا تبسمو او رستو خبر زهد تو رسیدا فتبسم ضاحکا من قولها مسکے شخاندی دنکے دوینا ددینا اوی وی وارب زما طاقت راکی مالا چیز شکر کم ستاد نعمت آغا نعمت چتا کڑے بما باندے او زما بمورا پلار باندے او زامالو کمن نیک گورا انبیاء بشکر استا چه نعمت در باندې الله وکړ هغه شکر وباسا انسانانو کې نن سبا شکر نشته او صبر نشته نعمتونه په الله کوي اده شکر نو وباسي دی غمونه یادې پما دا غم راغې او هغه نعمتونه نه یادې چې نعمتونه په سوره کړی او صبر نه کوي مسار سکے دا تلوار دا قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انامتو علیہ وی واربت ما مالا طاقت راکی جز شکر اخکما ستاد نعمتا چتا کردے بما باندے زما بمور اپلار او زامالو کمن نیک چخوخ کی تاغی لرا وادخلنی برحمتکا او دنگی مالا پپنی میرا بانائی کی پبندگانو ستانی کانو کی وتفقدت دیرا حاضری واغستن مارغانو وی صدی مالا را چزنوین محدود ام کان من الغائبین یاد دید غیر آزرونا حاضری واغستا روکیو منتا مارغ یعنی حاضری واغستن پتو تو لگی جگہ نیشتے ویشتنا کزی وینم نا که سلیمان علیہ السلام عالم الغیب وی نو آغا باوی چه آغا دل دیولی نیشتے نا ویشتنا کزی وینم نا نو آغا عالم الغیب نو لو عذبا نو عذابا شدیدا سزا بور گما دلا سزا سختا یا بیلالو ما یا برالی ما تا دلیل خیارا مشرطا سے خوان گئی چاگه دا کشر تپوس کولی شی چه سشو امیر دا سی خوان کئی چه دا معمول نا تپوس کولی شی تپوس نشی کولی بس مشرطو کیوئے اجراگان مشرط نشی کولی نامرد مشرط نشی دیو جی دا خزی مشرط پا شریعت کے ناروا دے زگا آغا مشرط نشی کولی آغا خو که لگا خبره سخت شنه والکه تا چکم پلا تلوی بی تا چرطا تلوی نو آغا مشرط کولی شی مشرط دا نرانو کاری سلیمان علیہ السلام بی تپوسا تلوی یا بی علالوم یا بسزا ورکوم یا بدلیل خیولی بی تپوسا تلوی شاگرد استاز چه تپوس نشی کولی آغا شاگرد سے نشی دا کولی چه شاگرد گرزی او استاز تپوس نگئی تا سبکولی کزا که تولی میرا گر استاز آئولی خالی دی نوالا آغا سبک یادی اولی ڈاڑا والی دا اولی او دی نوالا سبک یادولی اجنا سوک با چاپ ڈاڑا والی سوک با ناسوارا جے سوک با او دیو
لو عذبنهم عذابا شدیدا خامغا سزا ورکم دل سزا سختا یا بیلالوم او یا براڑی مات دلیل خیارا فمکفا غیر بعیدن درنگی تیر کن دیر حدیث کرا دی مکسنا غیر بعیدن منگا ذرالو مانا دا فمکفا غیر بعیدن درنگ تیر کدی حدود دیر دیر آگے چراغ مرگری ورطوی تچرتا تلیوی سیب خو حکم کړی چې یا به لالوم یا به دلیل خی وی د دلیل ویلی یا به خبره شوی دا بیا ما څنګه دلیل شته فقال حد بما لم تحد به وی مولا چرګه مو ته مولا چرګه کوایو وړه مرغای دا پسر تاج یو دمه خو کېدا اول سکی کاری پلو یخ کې باړمی او چې پاسی نو دا تاج نیخ کی داسي او چې کینین تاج داسې کاته کی شامله نیغه کی مو ته مولا چرګ زکوایو چې د چرګ او کار د مولا کړي مسئله بیان کړ پورا سلطنت مسلمانان کړي دي دا په غټوالي نه ده چې واخې پیډيري نو هغه بکار کوي یو چټای کای مرغای دا وکاري کړي دي فما کفا غیر بعید نو وخت تیر کنه ډیر وی ما هاته وکړه زپوا شما پاغس چتنه پویا پاغي اور عالم تا سبا منګه په خبري اخینی باندې ګورا مولا چرګ دې سليمان عليه السلام ته ایت عالم الغیب نه تا د بدن نشتا ته خبر نه هاتو به معلوم توحید وی تفسیر مدارک اپ دې ځای لیکي وفيه دليل وفيه بطلان قول الرافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء فدي آيات كدر رافض وكده باطل شوا چگوی زمان امام پار سپوه ده اگه تدا پتنو چرستو بسونیان راشی اگه بوی زمان پیر زمان دا حال نا خبر ده بابا زمان دا حال نا خبر ده سلیمان علیہ السلام د مملکت د بلقیس نه نه خبر او مولا چرګ کوته وای زب پوه شم تا تداغي پته نشته شیخ القرآن یو ځل په درس کې طلباء ته سنت باندې بیان کو او بیا طلباء ته وی طالبانو کما کې او کار خلاف سنت نو پاسه یې ماته وای یو مولا شینکوړک مولا وته وی د افغانستان اولینس راورو اگر آپ پاس ایدوی حضرت زوام شرقرانو دے وائویشن کوڑکیا او پتا سے همزولیو شیخ سراغ وقت کے ہم عمرو شرقران چه وائویشن کوڑک مولا جوڑشن کوڑک مولا پر ایک دے دوشو روپ پر آگے شرقرانو خاندل ویزا غٹیم که سلیمان علیہ السلام غٹو طالبان وی سلیمان علیہ السلام وی شن کوڑک مولا تر ډیر وړو کې که مولا چرګک ډیر وړو کې و نوی مولا چرګک وی مولا چرګک سلیمان علیہ السلام ته ویل شي احط بما لم تحط به تما ته نشي ویل وایا شن کوڑک مولا او خاندل ویجی اسه پاسه دلې ما هغه کېنا هغه خپل شاګردان زړه ورکول احط بما لم تحط به وجئتك من سبع من نبأ يقين رالم تا سبا منگلم خبر یقینی ما ولید او خزا چې بادشاہانه و د دای ورګشه دلار ضروری سامان او دلار تخت لوی ګورغه مرغه ته عجیب کار ښکارا چې خزا په سړو با چای کوي خزا په بادشاہانه ده اور بید اللہ نے بل چاہتا سیدھے کئی ادائی مولئی سے نام لگتا پوسو کا کہنا وَوُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْعَرْشُ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ما امت دے لرا قوم دے لرا چه سیدھے کولا نور تبغیو دا اللہ نا خیستا کریو دے دا شیطان بد عملون دا دائی
نو بنکړي دی لره د لارې د الله نه فهم لا یهتدون دی لار نمومي ګوره هغه مرغۍ د دې قایله ده چې د الله د لارې نه شیطان بند کړي دي په غلطه لارې روان کړي دي ولې دی سجده نه کوي الله هغه ذات ته چې ښکاره کوي پټو لره بره او ښکته هو یعلم ما تخفون او ما تعلنون او پوه دې په هغه چې تاسو پټوئ او په هغه چې تاسو ښکاره کوئ الله چې نشته حاجت سرکوونکی بغیر د دې الله نه مالک د عرش لوی وې سليمان علیہ السلام زه ګورم چې تا رښتیا وایي آیت دروغجنو نه چونګې خبرې واحدو بیا څنګه دې باندې جوړ کړی ځان خلاصي اذا بکتابی هذا اوس زما دا خط اور دو غیتانو بیا واولا دینانو گورا سوا پس کونکی دی زما دا خط والا اوسا کدنن زمانی بادشاہانی نو چه دا ورطوائی فلانی ملک دا غیر اللہ عبادت کی گی یار منگا دیتا سم نیو او منگا دا حکومت پکارونو اختیو دیتا حکومت غم دے سلیمان علیہ السلام چواوری دل شرک خط فور لیک او ملا چرګت دی ورګه داو صاحب او خط واغست ملا چرګت له خط ورګړو د 2 میاشتو منزل دی او ملا چرګت په هوا روان دی اولاد هغه خط وړو ملکه بلقیس هغه وعده نو کړي او داغي او قصر ابيضو چای کی باغا او دکیدا غرمه دا دروازی بند کړی دی او طالب باغی دن نه والی چابیان بیزان څخه یې شوی دن ودرا مولا چرګ په ټول سبا ملک ګرځي او چکر وی او ګوري چا به کم ځای قصر ابزای دیولی ده او چلال روشندان کې وردن نشه دا دوا په خوا بیا آرام باندې داغی دا پاس لار او خط پی وغرزو او بیا راغی او که ناس دیج بان چه خط پریو دا فورن را پاسی دا چه خط چه آرارا خط لاس کے واقع سو چاپی را گوری تالی وکاتے تالی لگی دلی دی حیران ناس تا چوی قتل مرغای ناس تا ملا چرگک ناس تے پوشو چه دا خط خود درارو خط را واغست او پارلیمنٹ را جمع کو او پارلیمنٹ تا اغا تقریر کئی قالت یا ایوہ الملو یا غیوازما وزیرانو انی القی الی کتاب کریم ما ترا غردنشی او خط عزت مند خط را تراغ عزت من خط را تراغ مسلمان امنا کافر را واغا خط تا عزت من خط وی ولی دا سلیمان علیہ السلام خط تے دا پیغمبر خط تے ملا چرگک راوڑے دے مرغای راوڑے دے واغا وی نیول کے الی کتاب کریم او تسان دا مسلمان وائے دا اللہ خط راغلے دے قرآن جبریل امین راوڑے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی خط سورا قدر کو تا آغی لسورا وخوار کو دنیا پسی خود شپی او درازی مندی دی او جوان دی پکی تیز داغی خط لدی سورا وخوار کو قرآن لدی سورا وخوار کو تانا با اللہ تپوس نگئی انی القیا الی کتاب کریم وی دیوا زما وزیرانو زجما گردو لشماتا یو خطیزت منده انہو من سلیمان دا خط سلیمان دی طرف ندے او شان دا دے شروع کم پہ امداد دا اللہ چام میں ربانا و خاص میں ربانا دے اللہ تعالی علی و آتونی مسلمین زان غٹ مگنی بما او راشی ما تتابدار یونی مگر خط تے اخیار سالے لانڈ خبرہ کئی لانڈ خط لکی قمقل داغه اولو پڑھائیو ایتا باو دس کے اب یا با سی سبا سار گوره سبا ما خام داغه خط خلاصی گی نا لنڈا خبره
سلیمان اسلام لیکلا چزان غټ مګړی ما ته تابعدار راشي او امداد په الله وغواړي چې عام مهربان او خاص مهربان دی خد سلیمان د طرف نه دی کله کله ورته خط لیکین د نوم په پکې نه نو تباریان چې دا چاله خطر علی ګلې قالت یا ایو الملون دیوا زما وزیرانو فتورا گئی ماتا مشورہ گئی ماتا ببارد کار زما کی دیمز کون کی دی او کار تردیش تاسو بیانو کئی او خیار بندہ مشورہ لی کمکل بندہ دا چا مشوری تا غوگ نگدی دا چا مشوری تا حیثیت نو ورگی مشورہ والا بیا پی سوچو کا ٹھیک دا یا ندر ٹھیک و مشورہ والا چانا والا قالو نانو لو قوتین اس دای والا خپل مشوره ورکړه وې دای مونږ یو صاحبان طاقت او صاحبان د جنگ سخت والامر الیک اختیار استاد نو ګورا سوکم کې تمنګا تا هغه وته مونږ جنگ کولې شو مونږ له جنگ چل راځي او مونږ د جنگ نه چار نیو نور ستا خو خدا ته چې سوای غسیبه کوو او خیار خزوا او خیار بنده خبر جنگ لنه بیائی کمکل بنده خبر جنگ لبیائی نو جنگو کی پپولا باندی چه جنگو کی پیاو فوٹ زمکا باندی چپائی کی من دانی نکی گی او روغا بیا پا سوارو کئی بیا پکی جناکای ورکی بیا پکی مال ورکی پیسے ورکی نو جدی وقت کی دی غیرت و طویل نو بیا رستو اگا غیرتو ساتا کرن بیا نیسی ساتا لے ادی تا غیرت ہوئی او اگا بغیرتی بیا گئی بیا پکی جناکای پا سورا کی ورکی نا دا جنگ نا کوشش کو زان طرف تا ساتا بل پا زان زلور کوما جنگ کوما او چې مجبوری شي بیا مجبوری بیا سم کو قالو نحنو لو قوتین وی دای من صاحبانو طاقت او صاحبانو جنگ سخت او اختیار استاد نو ګورا سو حکم کې تمنګا تا وی بلقیس یګنن بادشاہ چې کله دنشي او کلیتا نوروان کې غلرا وګرځي ځکمنا الله ذلیلا وکذالک یفعلون او دارنګي کوي انقلاب چې کله راشي او د پردي ملک لاس تامل ترادن نشنو ملک روان شي عزتمن ذلیل شي او ذلیل عزتمن شي شیخ القرآن ویزه مسجد نبوی تطلما مکه مکرمینا نوی مال مولانا سندی خط راکو چلتی با یو وڑو که غلطی قد والا سڑی او روزایت هر سره بناستی پیوتون کاچا او دیر لوی عالم دی او پا ترکیه که ده پسونو پونده تنخواوا او اس دلتی پا خسته حال شکل که ناستی خود مسئله تا پوست چه دیو که نتاتا و پتاو لگی او خط راکو چیاسه با خبره نکی خوچ دا خط ورکن تاسا با خبره کئی دا چلالم یو سڑے تور گونده سڑے وڑو که خونه او ځان لناستو ما سر خبره کولی نو خبره نکولی ځان لی ذکر اسکار کو ما ولد مولانا سیندی خط ورکو خط چه وکوت سر راوچت کوي اغا جوړو خو خبره شروع کړي ما ته د روایت تاسو کو او چې هغه شروع شو تابعیږي کتابخانه شروع شو دا عبارتونه د مفسرین او اقوال وی زو تاریان شو وی ما ورته چې ستاسو ډیره تنخواه چیف جسټس وی په ترکیه کې داول ابتدا سے حالت تراغله ما ته وی علم تسمع قول بلقیس تا د بلقیس قول نه دی اورېدلې ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلا وكذلك يفعلون نو ترکیه کې انقلاب راغی او موږ دا غي نه راووتو
او دی علاقه ته او دی ځای ته رالو هغه هر څه بدل شو انقلاب چې راشي عزتمن ذلیل شي او ذلیل عزتمن شي پار ملک پار علاقه چې د بل ملک لاس را دن نشي زمونږ د ملک تباہی دا چې دلته کې د بل چا لاس را دن نشي چې هغه یې څه غواړي نو هغه کېږي نو بیا هغه ملک کې هغه عزتمن هغه ذلیل شي او ذلیل هغه عزتمن شي قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون زمون په ملک باندې هو چې را دن شي نو دا عمل ورسره وکړي نو یو ملک کې سفیر نه بی عزت شوی په دنیا کې سفیر په خپل عزت یو زمون په ملک کې مولا عبد السلام له لاسو تړل او د دې ملک سفیرو اروانی کو بلاتو یو او داغه د جیب نه قران واغه سورادای ته ورغو او دایو ته ولادو دایو ته قتل او امریکایانو جاز توګه جو دلته نه بوته بي عزت کو زګه ان الملوک اذا دخلوا قريتان ریمنډیوس په دې ملک زمون قوم پاکستانه په گاډي وو مړی کو او د شپې عدالت لګي هغه د دې ملک نه روز خط کا او په عزت باندې د دې ملک نه لاړ عافیه صدیقیا دې ملک یونی ولا او د دې نه بوتلا او الته کې بند کړه ملکاسی دې ملک یونی او بوته ځکه هغه لاس را دنه کا او جوړول دي او دوی ورته سرکته کی ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون او دارنگی کئی وإني مرسلة إليهم بهدية او زلیگون کے ما دیتا هدیه ز دبای تکلما ما 15 کال دبای میں کاروبار کرے تجارت میں کرے ما دبای کې ډېرې پیسې پرې خو دي ما کانټینر باندې د ان دنه کپڑے راوړي دي او ځکلم زه په ایرپورټ نیولم یو تر شتلې ما ولې ومن ته پته نشه هو حیات الله من اجازه نشته اته غانټه زه په ایرپورټ کې ما ته وجه سره وجه موږ نشو ویلې او بیا ما ځان له بیا ټیکټو غوښته او زه واپس رالم د ایرپورټ نه ځلان ولې انګريز روان دي هغه نشي باندې کوله او مسلمان د ګیرو والا منی کوي دا کله چې ملک ته د بل چا لاس را دن شي هغه ملک هغه عزتمندم کمزوري شي ایواز نه مولوی فضل الرحمن یې واپس کړو بلم واپس کئی دکا دای خپل تپوس نشی کوله دا تپوس خود حکومت کاری اگا کوله نشی وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِعَدِيَّةٍ اما تا زه عمران خان زکو مزبل سکو و صرف زوان دور دا چه نر دے داوتوئی چه منستاسو غلامان نیو بدا پورا دا کلا کلا سڑے آسے نر خوخی انزر پاٹو ماٹو گیره من سیاست کو من میداغ سارا کارش دے و خبر اخوة تنرا کئی کنا ادائی منگلا ڈوڑائی و بیا چرتے ہی چپڑ اخلائی نیولیو وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ او زلیگون کے ما دیتا هدیہ تو فول علیگما گورا دا اسم دا کارونا کئی آغاوی زدائیلا تحفہ لیگم نو کدا باطل پرستی نو دیو پا دی دو کشی چه من سر امدادو کو نو پا دی باندی بدئی اسم وی IMF امدادو کا IMF داو کا تحفہ لیگما نو کدای واغستاو خبر نرم کړه دا صحیح سره نه دی سليمان عليه السلام له تحفه راولې غلي هغه ته واپس کوي سنبالي کوي او ورته چې در لمزه وتا سره وګورم
او داسې طاقت ورته وکړو چې هغه یې رانه په خپو کې پرېوته او چې راتله نو بیا یې ورته خپل ایمان هم وښو ته ما په تحفو دوکه کې ستا به څه تحفې څه به دې محالي راشه زما محال وګوره چې د شیشو دی او د لاندې اوبه دي ته پې نه پوهېږي چې دا شیشه ده او که اوبه دي دا سنت د انبیاو دی چې کله تا ذلیل کوي په مال او په دولت نو ته به ورته خپل حیثیت بیا ښې وإني مرسلة إليهم بهدية زه لېږونکی ما دی ته هدیه نو کتل دی چې پس واپس کېږي لېږلي شوي نو کله چې راله سلیمان علیه السلام ته هغه د سرو خښتې هغې راړې قال تمدونني بمال وی سلیمان علیہ السلام آئے تاسو مضبوط ہوئی مال را پا مال امداد کوئی زما پا مال نو آغا چرا کڑے ما تا اللہ ورد دا غنا چه تاسو لے دار کڑے تا سر بسی مالا چه اللہ سر کڑی ستاغا بسی دا خوان کئی چه توائی تساقا مڑا سدی ما سکا دن دیری دی فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم آغا چه اللہ مالا را کردی نو کردی دا آغا چه تاسو لے در کردی دی بلکہ تاسو پا دیوس تاسو باندے خوشحال شئی ارجی لیہم او استازی تیوی سفیر تیوی واپس دیتا فلا ناتی انہم بی جنودین خام غارا بشم دیتا پلاخ کر چنبی مخامخ کی دل دیل رداغی سرا او باس ما دید دین زلیلا وهم سائرون او دیبوی کمزوری قال یا ایو الملو نو اغا حدی واپس وڑی چه وڑی بلکیس پوشو چه دا سڑے خواق پرستے پا مال دولت پا دیر ندوکا کی زمین نخرسیو آغیخ پل پارلیمنٹ الترا جمع کدل تے سلیمان علیہ السلام تا پا وحی ہوئے لیشو چگر آروانا دا او تا سخرازی سلیمان علیہ السلام پل پارلیمنٹ را جمع کو قال یا ایو الملونوی سلیمان علیہ السلام وازما جماعتا ایوکم یا دینی بیار شاہ وازما وزیرانو کم یا استاسونا و بڑی ماتا دے تخت مخکدا غینا چراش دی ماتا غاڑا کی خودون کی و دیو تخبل قوت و طاقت خی چستابا ستاقتی طاقت خو مالا اللہ را کڑے قال افریت منا کشت پیریانونا زبراڑ متا دی تخت مخکدا غینا چتا پاسی دخبل مجلسنا ستابلا دفتر وقنی ختم شوے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ او زیما پا دے باندے قوی امانت دار قال الذین یا غسڑی چا غسغو علم کتاب زبران مطاط داد دی تخت مخید آگنا چا واپس وشی تا نظرستا دسترگ رب کے بیرالم یا جبریل امینو او یا سلیمان علیہ السلام پا طریقہ دا معجزہ اللہ و توی چا پا معجزی باندے دا تخت برالیشی سو کوئی آسان برخیاو اغسق جادو تاسی کڑی وڑی ہوئی قبل یرتد الیکا طرفوک نو کلا چویلی دو دیلارا چه پروتو دو سخا قال هذا من فضل ربی نوی سلیمان علیہ السلام دا دا فضل دا رب زمان دے دے دا پارا چه ازمائشو کی پا ما چه دا شکر و باسم یا زین کار کم چه خدا در باندی فضلو کرد اللہ شکر و باسا ناشکری مکوا چا جو شکرو کرن بے شکا فائدہ دا شکر زان لدا او چا چه انکارو کرن یا گنن واب زمان بے پرواہ عزت مند دیگ دا بلکیس تخت اگراڑے شو چراڑے شو سلیمان علیہ السلامی دا تخلق بدل را بدل کئی سنا چونیگار سنور سا ولک بدل را بدل کئی چه دای پی جنی او کنا داغی اخیارتیا او داغی زکاوت معلومو قال نگرو لها ارشانوی سلیمان علیہ السلام ناشنا گئی دی تازی تخت زگور ما چدا پوئیگی یا تا داغ چانا چه نپوئیگی فلما جاعت تا پیجنی او کن پیجنی یو نیم بندئی
نو هغه ته چې لږ دا بدل کړي نو بیا یې نه پیژني. دا ورته بیا پته لګي دا زما هغه دی که بل دی. موږ یو ملګری و موږ سره ملګري وو حج له تللي وو. وی هغوی سره مور وه سادهګان وو دوه رونه وو رونه سادهګان وو مور یې ساده وه. حج له تللي وو موږ چې که عمره وکړه نو موږ سرونه خریله. نو هغه یو ورور یې راولګېد نو مور له یې هم سر وخورو. موږ چې کمرې ته رالو نو هغه بل ورور یې موږ سره و. وی چې داسې وکتل نو هغه ورور ته وایي چې لالا دا سړی خو ټول د بې بې په شان دی دی خو بې بې له یې سر خریلی. قال نکروا العرش وی ناشرا گئی دی تا تخت دی زگورم دا پیجنی آتا دا آغا چانا چن پوئیگی. فلما جات کلچ دارالا ورطو ویلے شوائی دارنگی استاد تخت. قالت کانہو سورو خیارا و دانوئی چه دادے اسی ندارو جنا شما گویا کی آغا دادے گویا کی آغا دادے پتا سے اندازے ہوئے چه درو جنم نشما و اوتینا العلم من قبلها اور آگلے شوی منگتا علما مخید دینا و کننا مسلمین یو منگا غاڑا کی خودن کی اللہ تا او بند اکڑا دیلا را داغنا چه دی عبادت کو بغیر دا اللہ نا. انہا کانت من قوم کافرین و دا دا قوم کافرانونا. قیل لا خل سرها ویلی شدیتا دنش بنگلیتا نو کلا چه دی اولی دا دی بنگلی لرا گمانیو که پدی باندی ڈنگو بو وکشفتن ساقیها او بربند اکڑی پاندو لرا راخ کلی پنسی دا پاندو نا دیوی گینی اوبا دی اوبا دی پنسی راخ کلی بازی خلق دی ازائی کی گڑی وڑی وی وی سلیمان علیہ السلام چدی سره واده مکه زګه د دې په پاندو باندې په خپو باندې ویخته دي خزو سره ویخته بدلږي په بدنو او سره به ویختو بدلږي هڅه وچاته کې زول خپې ته وګورم چې ویخته دي استا په شان شاوتیو چې پرادو پاندو ته کاسي ګډي وړي وای څنګه وچاتولې ګډي وړي وای نه سولې تانا ما سره ډیری دي تانا ما سره خی بنگلی دي ستانا ما سره خمال دي دعوت خی قیل لا قول سرا ویل شدیتا دن نشا بنگلی تا نو کلا چویلی دی لرا گمانیو کدی باند ڈونگو بو او بربندی که پانڈا لرا. قالا نوی سلیمان علیہ السلام دا بنگلا جڑاو شوید شیشونا. قالت نوی دیوار بزما ما ظلم کڑو بزان باندے او ما غاڑی خود سلیمان علیہ السلام سرا اللہ تچرد مخلوقات دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یو واقع سلیمان علیہ السلام ذکر کڑا. اگورا سلیمان علیہ یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام اگورا موسیٰ خبر نشدہ ہمسا او دیم سلیمان علیہ السلام اگورا دا مملکت بلکیس نا خبر نشو نو عالم الغیب بید اللہ نا بلسوک نشتا پیر بید موریدان نسا خبر شی. او درم واقعات صالح علیہ السلام پدیج سلامتیاو بچاو زور کوم پتائی سرا لے گلے منگا سمودیانو تیو دیر صالح علیہ السلام پدی خبر چه عبادتو کئی دا اللہ ناسابا دیوار کوئی پاساب مخدنے کائنا اولی بخنن گواری دا اللہ نخامغا بتاسو برام اکلیشی وی دائی منگ بد فالیونی والا پتا او باغ چاچتا سردی. قالا نوی ورطار سایو قوم یی چه گنگی چولے شویئی وکانا فی المدینہ تسات راحتین وی بخار گنہ ڈالے چه فساد کو بزم گھگیا وی اصلاح نکولا. نوی دائی قسمونی غوڑل پا اللہ لنبیتن نهو چمنگ با ہم لکو بدباند دشبی او پال دبان دے
بیا بوای منگا خپلوانو دتا نیو حاضر شوی منگا وجلو دا حال دتا و انا لصادقون منگا رشتینی ومکروا مکرا ومکرنا مکران تدبیر وکړه د تدبیر د قتل صالح علیہ السلام او منګه تدبیر وکړه تدبیر د خلاصون د صالح علیہ السلام او دین پوی دل دار یو پیغمبر خلاف تدبیر نه کړو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین وان كان مكرهم لتزول منه الجبال او مخکما یاتون راړو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وګورا سرنګ چې انجام تدبیر ددایا منګه هلاک ددایا قوم دای لرا غوند فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا دای کورن دی روان شوی په سبب دای چې ظلم کړو په خوا زوړو کې وما او په سواد کې یو کله علی ګراما په علی ګراما کې زمو یو مرګره الله دې بخي د افغانستان او انت امامو هغه د قران ختم کړو شل قران له دعوت ور کړو شل قران لاړ اول دې تقریر کو تقریر کې د آیاتونه ویلو فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا اور خپل طرز باندې بهترین تقریر وو په میانس کې بګي ګټه شروع شو چا ګټه راوښتي نو مولوی صاحب په ګټه ولاګید اچھا چې دعوت ورکړ شیخ قران الله شیخ قران تقریر کو هغه ته وکتل نو یې خندل وستا یاد دي چې ما د شپې درس کو پنځپیر کې او ته په ګډي کې دی راوي او تراله ګټي دی وشته د پټینا زدي په ګټه وشته ما خدای دې بدل واغسته هغه ته خپل مرګ دي فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا دې خوشي پراته دي دغه سي ګټي کنستې دي او پای کې کورونه جوړ کړی دي ان فی ذلک لا تلقم یعلمون یقینا دې دلایل دې پاره قوم چې غي پويږي او خلاص کومه غسان چې ایمان را وی الله لا تدو مال هذا من دون الله ویل ک الله ور سره مدد کې بیا خیر دی شل قران ته خمرس خو د خارشه دلته مویه چې تاسو اتا انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء نو څه مطلب کړه نساء څنګه زین بیا خیر دی دا غوستان مرز دی وی مګر بیا خبره ونکړه فما کان جواب قومي نو جواب د قوم ده مگر وی دایو خیدی له او خیدالو تواله د کلینا دا کسان ځان پاک کوي ځان تیران شیخان جوړ کړی دي فان جنا والو الا امراتا خلاص کومګه دیوال د مگر بډای د قدرنا من الغابرین دا ذکر منګه دا د پات کی دونګونه په عذاب کې او ورول من بدای باندې ورول نو بادو باران دی ورول شو زمکه په چاته کړه کانی په وریدل او د برنه الټا کړه رافتای کړل خدا اوندې کې هنګامي سحر کرد قومي لوط را زیرو زبر قل الحمدلله اوس خلاصه د رستو دو واقعو مخکې راړي وګوره صالح علیہ السلام لما نجات ورک لوط علیہ السلام لما نجات ورک نو آیا دنیا اللہ لا وسلام علی عباده الذین اصطفى سلامت یاد آپ بندگانو دا اللہ غا چی چون شوی دی اللہ خیر مما یشرکون آیا اللہ ورده یا چی دی صدار گئی دا اللہ سر بلسوک کلا چی وطن تلاڑی نو تبو آئی بابا رازا چی شلی کو بے زمان شل نشوا راځه چې شلی کونن پښتانو راځي چې شلی کو راځه چې شلی کو دا شلمه سپاره درتوام نو تبا بابا ته شروع کې بابا راځه شلمه سپاره درته نوامه امن خلق السماوات والارض
سوک دے چه پیدا کری اسمان و زمکے وانزل لکم من السماء ماء ورئی تاسو لاد برن باران نزرغنی پدی باند باغی چی تر تازا ما کان لکم انتم بدو شجرها نیشت تاسو لای اختیار چی زرغن کئی و نددی ایلہم اللہ نو اشتے بالحاجت سر کونگے سرد اللہ نا اشتے بالحاجت پورا کونگے سرد اللہ نا بابا توی بابا دا اسمانونا چا پیدا کردی ابوی اللہ دا اسمکی چا پیدا کردی ابوی اللہ بارانونا سوک ورئی ابوی اللہ دا باغیچی سوک تر تازرہ زرگو نئی ابوی اللہ نور دوائی ایلہم ما اللہ شتبل حاجت پورا کول والا سرد اللہ نا دے بوئی بچے زخو دورا نپوئے گما خدا ټول خلق زیارتونو لروان دي نو ټول د زیارتونو نه غواړي نو ته ورته وای بل هم قوم یادلون بلکې دا یو قوم دی د الله سره نور برابر ایو دا یو ورځې سبق شو بل ورځ به ورته وای راځه چې نن بیا سبق وایو امن جعل الارض قرارا سوک دے چه گردو لے ازمک برقرارا وجعل خلالها انهارا او بیولی دی پمیان دن کیوالو لارا او گردو لی دی لغرونا وجعل بین البحرین حاجزا او گردو لی پمیان دریابونو کی پاردا تو بوتا بابا دا ازمک اچھا بزای باند برقرارا گردو لے دا اوڑینا چا د دې بمیانس کې دا نیرونه ولی رواني کړی دی بوئی الله بابا دا مخام غرونو تا وګورانو چا ودرولې دی بوئی الله بابا دا دریابونو میانس کې پردا چا راوسته دا یو خوا تخړې وبد یو بل خواشني دی بوئی الله نو توایا الہم الله اشته بل الہ سرد الله نا هندوانو کتاب دی وید او پای کی پینځمه صفحه کې لیکلي چې زمکه په غوي وډاړه او دا زلزلہ چې راځي نو غوي د یو خرنه بل ټکای نو زلزلہ راشي تفاسیرهم بازو دا لیکل په تفسیر سورې نون کې هر سره لیکي نو هغه هم دا لیکل نه غوي مې په کې نشته الہم الله آشتے بل اللہ سرد اللہ نا دے وہی بچے دا گورا را فلانے مولی سیب دے اگا منگتاوی چه اولیاء و سخا قدرت شدے فلانے پیر سیب دے فلانے ڈیلوی مولی سیبو دا پاندانا بے او گس رسائن چاپی ریدا فلانے صحابیات سیبو دو تنورا روڑای بے پیو ٹیم خوڑا اگا منگتاوی دا ذمہ دار دے نو تاوی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئی پا قرآن بابا دینا قرآن نا خبر نو گنیونی بیارتا داوی دو رازی سبک دیو تاوی درے مراز شوا بابا رازنن بیا سبک وایو اما یجیب المستر اذا داو سوک دے چاہبا قبول کی دعا دا جس پریشان کلچ دعا غواری دا غنا اور لربا کی تکلیف ویا جالکم خلافا الارد او بگردئی تاسو دیو بلنا رستو پات کی دن کی با دنیا کی تب آئے بابا داد محتاج دعا گانی سو قبلی دیبوی اللہ بابا تکلیفونا سوک لرکئی نو دیبوی اللہ بابا دا انسانان سوک دیو بلنا رستو راولی دیبوی اللہ نو توائی اے الہم اللہ اشتے بل الہ سرد اللہ نا اشتے بل حاجت سر کونگے سرد اللہ نا دے وہی بچیا دا طول مولیان پا غلط دی یو تا پا پوئے یو تا پا حق باندے نستا جواب قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پندہ غستون کی سالورم راز رالا تبوای رادا بابا چه بیا سبق وایو
اما یادکم فی ظلمات البر والبحر سوک دے چغلار سمئی تاوتا پتیارو دو چیو دریاب کی او سوک رالی عبادنا مزیری مخید اخبر رحمتنا الہ ما اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا نو دے بوئی بچیا دائی صدار ندی دائی نشی کولے وائنا نا تعال اللہ وما یشرکون اوچت دے اللہ داغنا چه دائی صدار گئی دے اللہ سربل سوک پینزم اراد رالا تبو اراد بیا سبق وایو اما یبدو الخلق سمیدو سوک دے چه پیدا گئی مخلوقات او بیا واپس کی دی لرا او سوک رزق در گئی تا استاد براو دا خطنا بران باران در باندی ورائی کتنا لزر غنی اوباسی یا برنا میو بسرنو گے دوانو بسرنو گے میوے پیدا کری دی او کتنا زمکنا لو باسی الہم اللہ نو اشتے بل الہ سرد اللہ نا دے بوئی بچیا زخو نور نپوئی گم اس پینزم ارادا او تو شوروئی ادا کوائی بید آلہ نبل حاجز پورا کول والا نشتا اوری گزم مولیان راولما مولیانو بس بلال شی دا مولیانو پیران براشی ام مناظرہ بشورو شی نو تبا سوائی قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین وردو راڑی استاسو دلیل کئی تاسو رشتینی اگر دلیل در سخی هاتو برهانکم یا مناظرہ کی شیخ القرآن ہوتا ہے هاتو برهانکم ان کنتم صادقین ویلی فتوہ بھی کوئی گینی بیائی قرآن وی خلق در ناڑی او فتوی شروع کری هاتو برهانکم راڑ استاسو دلیل کئی تاسو رشتینی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ خلاصد اول دو واقعاتو اگورا موسیٰ خبر نشد ہمسا او گورا سلیمان علیہ السلام دا مملکت بلکیس نا خبر نشد خلاصا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وای پیغمبرہ نبوئی آغا سوک چی بردی او خطا پا غیب بید اللہ نا وما یشرون ایانا یباسون او نبوئی دی چکلا با پورتا کریشی دزان دا حال ندی خبردار بلد دارک علمون فی الاخرہ بلکہ بیکار دا علم دا دی ببارد آخرت کی بلکہ دی بشک دا دینا بلکہ دی دینا لاند دا آخرت بارا که دا یادو سوچ نشتا چه آخرت لبون سا کول غواری با دنیا دا پختانوی منگه که خاری کنا و خاری دی پکونا دی دا که خارو سرالمیو بلد دارا که علمو فی الاخرہ بلکه بیکار دا علم دا دی ببارد آخرت که بلکه دی پشک دا دینا بلکه دی دینا لاند و زجر ورکی بی انکار الاخرت وقال الذین کفروا ایا کسان چی کفر اکڑے کلا چی شمنگا خاوری و مشران زمنگا آیا منگ بیا پورتا کریشو پتائی سرا وعدہ شویدہ دا منگ سرا او زمنگا مشران سرا پخوا ان هادا اللہ ساتویر الاولین ندی دا مگر کسی دڑوں بانو تاسی دی کسی دی وای وردا وګر زیز مکا کې نو ګورای سرنګ شان جام د مجرمینو او مخافه کېګه پدای او مکېګه تنسیا کې داغه نه چې تدبیرونه کوي وای دای کله وېدا وادا کوي تاسو رښتینی وای سای ګنرا د فلاکم زر دې چې شی و تاسو پورې بیوسته باز هغه عذاب چې تاسو په تلوار کوی یقینا رب ستاره خاوند فضل په خلکو لیکن اکثر د خلکو شکر نه وباسي سوره فضل در باندې کړي نو تا د الله سوره شکر یاست و ان ربک لا يعلم ما تكن صدورهم او یقینا رب ستاره په دې پاره چې پټای سینې دا یو باج ښکارا کوي و ما من غائبه فی السماء والارض
او نشته ده سپٹ براو خطا الا فی کتاب مبین مگر بیلم دا اللہ کی دیخارا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل و صداقت دا قرآن کریم یقینا دا قرآن بیان گئی بنی اسرائیلو اکثر آج دیئے کی اختلاف کئی وَإِنَّهُ لَهُدَنَا دا قرآن دے ہدایت پا دنیا کے اور رحمت دے دا پارد مومنانو یقینا رب ستاو فیصلو کی میانزائی کی پپل حکم او دا اللہ غالب او پو بادشاہ نزان اسبارا پا اللہ یقینا یہ تپاک سرگن باندے انکا لا تسمی الموتا او تنشی اور اول امروتا او نشی اور اول کونتا آواز اذا واللہ مدبرین کلا چو کردی دی شاک ان کی یہ وہی اسما دا یو سما دا اسما بغیر سما نرازی چطو آئے او اتنشی اور اول گینی اگئی اوری خواہ نوار پسی ولا تسمی سمت دعا کونتا نشی اور اول گینی اگئی اوری شہر آفرین بر علم غلام جان سورخ کل علم دے عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپائی للو و پنجو رال لغم علماء شو مناظرین شو انکا لا تسمی الموتا تنشعر ولی مروتا ولا تسمی سمت دعا او نشعر ولی کنتا آواز اذا واللہ مدبرین کلا چو گردی دی شاک ان کی اندے والا ورکی مڑی یوری قرآن وی ناوری دے وی یوری او بیا ثابتی سمار موتا ثابتی نو حوالی دا شفاء صدور ورکی دا سیویتی دا کتاب نو دا تپوسیو که دا مسئلہ دا فروعی مسائلو ندا او کنه دا اصولی ندا که دا بنیادی اصولی مسئلہ نو بیا بیا دا نصوص قطعیو باندی ثابتے او که دا فروعی مسائلو نئی نو بیا بیا دا امام ابو حنیفہ دا مذہب نصابت زکزان تا حنفی المسلک وائے نو بیا خود شفاء صدور والا ورکے نو آخو شافعی دے اول خود تا دخبر مسلک خبر وضاحتو کا چکم دا استا تاوان دے نو بیا حنفیت نمانی او چکم دا استا گٹا دا نو بیا منی شابسی انکا لا تسمع موتا ولا تسمع سمت دعا اذا واللو مدبرین وما انت بهاد العمیان زلالتهم او نیت اللہ کرن تکیدی اللہ تا او کلا چوا کشی پدائیبان حکم دا عذاب او باسو منگا دی لرے او دابت اسمکنا چه خبری بکی دی سرا او اللہ تا پتا جسنگا بھئی مولا عبید اللہ سندھی مرات حضرت عمر چاپی اللہ مسلط کو اور سوک وی لکائی بیداسی اور سر بیداسی واللہ عالم اخرجنا لهم دابتا من الارد تکلمهم ان الناس قائدون بیاتنا لا یوقنون یقینا خلقو چزمون بیاتون یقین کو ویوم ناشرو من کل امت فوجان او یاد کا غورد چوب باسو منگا دار یا امت دیو ڈالا دا چانا چای تکذیب کرو زمانگ دا آیاتونو نو دای بسا پسا باندی کریشی تردے پورے چکل دای راشی نو بوئی اللہ آیتاسو تکذیب کرو زمان آیاتونو آئی حاتم نو اکڑ پدی باندی دے لما اما دا کنتم تعملون تاسو دنیا کے سکول اواکی بشی حکم دا عذاب پدائی باندے پا سبب داغش دائی ظلم کرے ہو فهم لا ینتقون نو دائی با خبریں نشی کولے اولم یراو نو آئی دائی نگوری منگا گردو لے اشپا دلیل اقلی دیل پارا چه ارامو کی بدی کی ونہا رمو سرا اور از دلی دو چاہی کی کار کا سبو کا یقین اندی کی دلائل دی دا پار داغ قوم چاگا ایمان راڑی اور یاد کا غرد چی پوک بوالی چی پشپی لائی کے نو پا یارا بچی آسو کا چی بر دیو آچی خط دی مگر سوک چی